یو ځای کې مړ وشو په سعودي عرب کې او په دوبۍ کې یو سړی مړ شو د هغه لپاره چاندي کیږي او وروره هغه را روان کړی دی او بل ځای ته وړي. یاد ساتئ مړی چې په کم ځای کې وفات شو د هغه علاقې د مقبرې نه مړی بل ضلعې ته وړل، مړی بل ملک ته وړل، مړی چې کم دی خپل قبرستان ته رسول، مړی دپاره چاندې کول دا بدعات دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژبه د دې عمل نه منع کړی ده. نن تاسو وګورئ په دې دوبۍ او سعودي عربو کې ډیر خلک داسې چاندې کې کمیټې جوړې کړې دي، وایي دا کمیټې دې دپاره ده چې څوک مړ شي پاکستان ته به په دوره خرچه باندې لیږو. دا غلطه طریقه ده. جابر رضی الله تعالی عنہ وایي ابو داود ترمذی ابن ماجه کې روایت ده، وایي زما پلار چې مړ شو نو وایي زما پپو راله او یعنی زما د پلار خور او زما د پلار لاش روان کړی دی او په مخ یې وړو خپل کلي ته، الان کې دوره فاصله نه وه. وایي دې دا لاش روان کړی دی په چا باندې؟ فنادا منادي رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله د نبی له طرف نه څه څوکیداران رالل او هغې چغه وواله چې د الله نبی اعلان کوي رد القتلى الى مضاجعهم، کم خلک چې په کم ځای وفات شوی دی دغلته دفن کړئ، مړي به خپلو کلو ته نه وړئ، مړي به نورو ضلعو ته نه منتقل کوئ، مړي به نورو کورونو ته او کلو ته نه منتقل کوئ، چې کم ځای سړی مړ شو هلته دفن کا. بس دې حدیث ته مونږ تیار یو. زمونږ د معاشره کې په دې عمل چې د کېږي چرې نه کېږي. دا د الله د نبی حدیث دی. خلک وایي یاره دا بچي به یې څه کوي، دا ښځه به یې څه کوي. نو که چرې دې اوس نو ښځه او بچي به یې څه وکړي؟ یاره وي کم از کم مړه ته اطمینان تسلي، بس دا د الله د نبی فرمان دی. دا خو ونه شوه چې هر ځای کې ستا عقل معتبر شي او د الله د نبی حدیث د خپو لاندې شي. ټیک دړه ته درد رسی، ټیک دړه غمجن پاتې کېږي، ټیک د ډېره پریشانی ده، خو چې د الله نبی ویلی دي چې مړی به یو ځای نه بل ځای ته نه وړي، بس دقه ځای کې ښخ که بس. دا خو دې ځای کې تا ته د الله د نبی حدیث متوجه دی، زړه دې خفه دی، دردمند دی، بچیان ناقراره دي، ښځه ناقراره ده، دا ټول دې یو طرف ته کړو. د الله د نبی حدیث چې رد القتلى الى مضاجعهم، دا مړي دقه ځایونو کې ښخ کړئ کوم ځای کې چې مړه شوي دي. یو خوا د وړو درد دی، د ښځې درد او دک دی، بل خوا د الله د نبی حدیث دی او تا په حدیث عمل وکړو. اجر هم دې ته وایي، تابعداري هم دې ته وایي. عقل یو سوی زړه بل سوی، خو د الله نبی بل سوی. ته لاړې د الله نبی دې واغستو، دې ځای کې پته لګي. نو ما عرض دا کو اګوره دې کې ډېر نقصانات دي. یو داسې وي چې خلک دا مړی وړل بیا لازم ګڼي، دا التزام غلطه طریقه ده مسلمانانو کې. دویم په دې مصارف کثیره لګي، ډېرې غټه پیسې پې لګي، دا ځان له یو ګناه دی. دریم دا چې د خلکو دا غلطه عقیده جوړېږي، وي یاره د پلار نیکه په مقبره کې به دفن کې بل ځای کې به نه کې. دا غلطه عقیده ده. د الله نبی وایي رد القتلى الى مضاجعهم، مړی چې کم ځای کې سړی مړ شم دغه علاقې په مقبره کې دفن کا، او ستا نظر دا دی چې د پلار نیکه په مقبره کې دفن کې. دا غلطه عقیده ده. نو دا غلطه عقیده ختمول غواړي. بعضې خلک دومره ناقراري دغه ټیم ارضي طور په یو مقبره کې دفن کی امانتن، وی بیا به منتقل کو بل ځای ته. دا امانتن خول په دې نیت باندې چې زه به هفته نیمه پس خپل کلي ته واپس منتقل کوم، دا حرام دی او ناروا دی او اسلام کې د دې څه ثبوت نشته چې ته مړي بیا اوس پړی راوی باسي. دا احناف علماو کتابونه هم لیکلي دي. ابن عابدین شامی وی بس دومره پورې خبره شته، اول جد رد المختار کې وی یو میل دوا د دغه ځای نه منتقل کولی شي چې مقبرې ته ورسې. بس ها که دومره عذر وي چې یو ځای کې مړی وشو، اوس دغه علاقې خلک وایي چې دې مقبره کې موږ څوک نه ښخوو او یو ظالمانه زور یې لګولی دی. لکه دم غلطه خبره ده. د مسلمانانو به مقبرې ښه دا نه چې د مولانو به خپله مقبرې، د ترکاڼانو به خپلې، د تنولو به خپلې، د سرمنالو به خپلې، د عربو به خپلې، د عجمو به خپلې، د مالدارو به خپلې، د غریبو نه، د مسلمانانو بس مقبره. دا خانداني تقسیمونه په مقبرو کې ټیک نه دي. خو بعضې ځایونو کې کدی چې څوک وایي چې یاره مونږ دې مقبره کې مړی نه پرېږدو، د مجبورۍ نه به بیا بل ځای ته وړی، بل ځای ته، بل ځای ته، بل ځای ته. لیکن که دا پابندي نه وه نو د مړو منتقل کول دا د اسلام خلاف طریقه ده او یو بدعت دی. مونږ خو به انشاءالله دې ته آینده خیالي که
هر تکلیف به برداشت کو خو د مړو باره کې به دا بیان کو دا به عمل کو چې کم ځای سړی مړ شو مالته دفن کا اور بل ځای کې به نه دفن کې